لذتونو لرم ماتون کی سیز مرگ اغا ډیر ډیر یادوي لذتونو لرم ماتون کی سیز چې مرگ دی اغا ډیر ډیر یادوي اوس د دې مرگ ډیر یادولو سره په دنیا کې انسان ته ډېرې فائدې ملاويږي ډېر صفات ورته الله نصیب کوي چې دې مرګ یادوي ډېر دیو جنا اکابر مشران صوفیا حضرات هغې دې دپاره مراقبه ښیي الله دې موږ ټولو ته د دې روزانه توفیق راکړي مراقبه ښیي د دې دپاره چې روزانه داسې کینې او تصور کوا چې مرګ راغی وفات شو بیا غسل لګیا د خلک ورکوي زما بدن ته بیا لګیا د کفن اغوندي بیا زما کټې واغوس او روان شو دغه کور دغه کلي دغه کوڅې نه روان دوستان یاران روان دي قبر کنستلی شوی دی قبر کې خودم اما خیر علاق او روخ قبلی طرف تک کانی کې خودلی شو خور اچول شروش دا روزانه دا صوفیا حضرات دا مراقبه کوي نو د مرګ د دې یادولو انسان د په دنیا کې ډېرې فائدې ملاوي یو مرګ چې انسان ډېر یادوي عام طور خو خلک یریږي چې جوړدو سره به سکون ختم شي سکون به برباد شي حالانکه د دې سره سکون ملاويږي انسان دا ډیپریشن دا ټینشن دا خو د مرګ نه مخکې د مسلو د وجه نه لګېدلې دي نو چې کله انسان د مرګ غم او فکر کوي د دې سیزونو نه ورته آرام ملاويږي بیا د دنیا د دې سیزونو نقشو دومره غم او فکر نه چې د هغې د وجه نه ټینشن او ډیپریشن انسان ته ولې نو د مرګ ډیر یادولو یو فایده دا لیکلې ده چې په دې دور کې گویا د ټینشن او د ډیپریشن نه به خلاصېږي ځکه عام طریقه هم دا ده که نه چې انسان ته غټ غم ولګي نو وړوکې غم تېر شي د دنیا غمونه خو واړه غمونه دي د آخرت غم لوی غم نو چې د هغې فکر پیدا شي بیا په دې نقشو په دې سامانونو د دې په عزتونو د دې په میلاوېدو او د دې په ختمېدو باندې څه دومره نه پریشان کېږي چې دې د ټینشن او ډیپریشن شکار شي دیو جنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله بارک راضی کن چې ورته اطلاع ملاو شو چې ستا کم تجارتی جهاز راته نو هغه غرق شوی دی نو ده داسې لږ غوندې ښکته سوچ وکړو او بیا یې سر بره کړو بیا یې وایي چې الحمدلله بیا څه ساعت پس اطلاع راله چې هغه جهاز بچ دی نور جهازونه غرق شوي خو ستاسو هغه بچ دی نو بیا یې داسې سټ لږ ساعت ښکته کړو بیا یې وایي الحمدلله نو خلکو ورته ووایي ناستو خلکو چې حضرت عجیبه ستاسو د عادت مولیده د جهاز په غرق کېدو باندې هم تاسو الحمدلله ووایي او د جهاز په بچ کېدو باندې هم تاسو الحمدلله ووایي په دې پوه نه شو هغه ورته وی ما نه د جهاز په غرق کېدو الحمدلله ویلی دی نه مې د جهاز په بچ کېدو ویلی ما په بل څه ویلی چې کله د جهاز د غرق کېدو خبر راغی نو دا یو دنیاوي سرمایه وه لوی مالو نو ما دې خپل زړه ته غور وکړه چې آیا په دې څه رنج او خفګان خو نشته په دې زړه کې نو چې په زړه کې مې غور وکړه نو په هغې باندې هېڅ خفګان نه و نو ما په هغې زړه په کیفیت باندې ووایي چې الحمدلله بیا چې کله اطلاع راله چې جهاز بچ شوی دی نو بیا مې په دې خپل زړه باندې غور وکړو چې یاره په دې څه خوشحالي خو نه ده محسود دنیا میلاو شوه مال میلاو شو نو چې په خپل زړه مې غور وکړو نو په هغې څه خوشحالي هم نه وه
نو بیا مې وی چې الحمدلله. دیو جنا دا یو داسې حال یو داسې مرتبه چې هغې ته انسان ورسي بیا د چا په مذمت او په تعریف هم پروا نه، څوک یې مذمت کوي او څوک یې تعریف کوي، دا ورته یو شانتي یو شانتي. نو نبی علیه السلام فرمایي اوس خبره یو ډېر لوی عالم ډېر الله والا سره زمونږ یو بل مشر مولوي صاحب ورتاسې گپ کې زما باره کې وایي چې جی دی خو ستاسو باره کې ښه وایي، دی خو نور څوک نه مني خو ستاسو تعریف کوي. ناغه ورته ہم اس سے اب آگے نکل چکے ہیں، ہمیں کسی کی مذمت اور تعریف کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دین اوس موږ مخکې هیڅ پروا نہیں، کسو کم مذمت کوي کسو کم تعریف کوي. نو د الله نبی چې ګوره کم حکم او کم طریقه په دنیا کې ورکړې ده، نو د آخرت فایده خو د هغې ده په دنیا کې به درته هم د هغې بې شمېره فایده میلاویږي. نو د مرګ مراقبه کول، مرګ یادول، په دې کې په دنیا کې به درته هم سکون وي، د ټینشن او د ډیپریشن نه به خلاص. بل فائدہ د مرګ د یادولو دا ده چې انسان کې شجاعت راځي، بهادری راځي، چې دا خو کله نه یادوي او دی ورسره مانوس نه مرګ کنه نو ډیر زیات یریږي، ډیر یریږي. دا د صحابو د شجاعت واقعات او د نبی علیه السلام د شجاعت واقعات د هغې سبب نه و چې مرګ هغې در وخت مخې ته نو د څه نه یارېدل. دا بزدل خو انسان نه د مرګ دا یره جوړوي. دیو جنا د نبی علیه السلام شجاعت په خپله څومره د تمامو صحابو، ځکه د ټولو نه زیات مرګ لره یادونکي ذات خو نبی علیه السلام په خپله و. د احد په وخت کې چې کله صحابو باندې حالات رالل او صحابه تتر بتر شو میدان یې پرېښود، په هغه وخت کې نبی علیه السلام ثابت قدم ولاړ. او د حنین په موقع چې کله صحابو بعضو میدان نه تتر بتر شو منتشر شو، نبی علیه السلام د اس مبارک د خپل سورلی نه راکوشو په جلالت نبوت په شان کې او فرمایلی انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زه نبی مزه دروغجن نیم. ځکه نبی هغه بزدل نشي کېدی. انا ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم. نبی علیہ السلام والد چونکه په ځوانۍ کې وفات شو، هغه معروف نو مشهور نو، ځکه وی زه د عبدالمطلب خو مشهور او معروف و، زه د عبدالمطلب زوی یم، زه نبی مزه دروغجن نیم. نو دا شجاعت د دې بنیادم دای چې مرګ بندار وخت یادې. یو موقع کې مدینه کې څه آواز ولګېد، خلک غبرو شو، خلک راپاڅېدل، هغې آواز طرف ته تلل چې څه چل دی. شپه وه چې ویې کتل نو نبی علیه السلام بغیر د زین په اس باندې د هغه طرف نه واپس را روان دی. خلق لا پاسېدل او تلل چې کتلې نبی علیہ السلام دغه طرف نه واپس ایک یوازې را روان دي او وی فرمایل چې خیر دی اسم نشته اسم. او داغه اس باره کې وی چې ان لوجدناه بحرا، دا خو مونږ سم بحر اومنته ډیره خسور لیکي مسلسل روان. نو د الله نبی فرمایي مرګ ډیر ډیر یادوي. نو د مرګ یادولو یو فایده دا ده چې انسان ته شجاعت ملاوي. خالد بن ولید رضی الله په جنگ موته کې چې کله نبی علیه السلام صحابه لېږل نو فرمایلی دا زید ابن حارثه امیر دی، کدی وفات شي بیا جعفر ابن ابي طالب دی، او کدی وفات شي نو عبد الله ابن رواحه دی، او کدی شهید شي نو بیا د ځان له خپل مقرر کې د موته نقشه نبی علیہ السلام ته الله خودل د دې دا کشف د نبوت عدل ته فرمایل د سترګو نه اوخ کې به دی وی چې زید ابن حارثه شهید شو. ځکه ډېر لوی فوج و د هغې ډېر لوی لشکر و، خو دلته زید ابن حارثه جنډه واغشته
او د هغې په لشکر کې ورننوت جنګېده تر دې پورې چې شهید شو. نبی علیه السلام سترګو نوخ کې بهیږي او وی زید ابن حارثه شهید. بیا وی فرمایلی جنډه جعفر ابن ابي طالب واغستا لګیا د هغه جنګیږي هغه هم شهید شي. عبد الله ابن رواحه زو چې جنډه واغسته لګونته متردد شو او بیا وی د کافرانو په جنگ ګټه کې ورننوت هغه هم شهید شو. بیا یو صحابي جنډه اوچته کړه او وی ځان له امیر مقرر کې. صحابه ورته ته زمونږ امیر شوې که نه؟ وایي زه نه یم. نو خالد بن ولید رضی الله جنډه واغست. نبی علیه السلام فرمایل چې اوس د الله د تورو نه یو تورې هغه جنډه واغست او خالد بن ولید رضی الله الله د جنگ عجیبه د هغې مهارت ورکړو. ګوره هر چا کې الله جدا صفات، هر صحابي کې هر صحابي ټول د دین کارونه کول خو هر صحابي کې امتیازي جدا صفات څنګه اوسم په هر چا کې الله جدا صفات خود هغه کې د جنگ د نقشې او د جنگ د ترتیب عجیبه صلاحیت هغه څه چلو کو. ځکه دی خو ډیر د کافرانو په مقابله کې ډیر لږ تعداد دی نو هغه په سباله باندې د لشکر ترتیب بدل ک. د لشکر خپل ترتیبي میمنه ورته وي، میسره ورته وي، ښي اړخ، ګس اړخ، مخکې روستو، نو دا ټول ترتیب بدل ک. نو څو ورځې چې هغې جنګېدلي نو اوس چې مخامخ ورته کسان راغلل نو د هغې دا خیال و چې دا جوړ نوي خلک راغلي دي له نوې کومک او یو دسته د جنگ نه بهر د میدان نه وساتله او وی چې تاسو جنگ شروع شي نو عین په موقع به راځئ چې د دې دا خیال شي چې دې له جوړ نوې مدد راغلی. نو الته چې جنگ شروع شو نو کافرانو خیال دا ځکه روزانه جنگېدلو یو بل پیژندل نه چې قتل نو هر چا ته جدا سړی مخې ته نو خیال دا جوړ دی له کومک راغلی د امداد راغلی او په دې کې د جنگ عین په دوران کې بله دستم منځته راله نو بس کافرانو زړه بیلو او تیښته شروع کړو چې دا خو دې له جوړ کومک راغی. نو خالد بن ولید دی چې منډه کړه میدان یې پرېښود نو خالد بن ولید ورپسې تعقب ونه کړه. عام طریقه دا چې دشمن تښتي ورپسې به ځې تعقب یې ونه کړه او دا یې فایده وګڼله چې بس دې وخت کې د مسلمانانو ځان بچ کول دا بهتر دي او واپس رال. دا هم یو فتح وه ځکه که دا ورپسې تعقب کړی ونه کېدی شي نقصان کې پرېوتی. نو د هغې خالد بن ولید د دې شجاعت وجه هم مرګ هر وخت مخې ته کېدل او یادولو ځکه چې کله په بستر مرګ باندې پروت دی نو فرمایلی چې زما د سر نه تر خپو پورې په ټول اندامونو کې یو اندام داسې نشته چې په هغې د تورې د غشي د نیزې نشان نه وي. زه دومره جنګېدلی خو نن زه وی د اوښ غوندې په خپل کټ باندې مرم. زما خو خیال دا چې زه به شهید شم د اوښ غوندې په خپل کټ یعنې په خپل مرګ مرم. او وی بزدلانو ته زما دا پیغام ورسوي که په جهاد او په جنگ کې مرګ وي نو ما ته به راغلی ځکه چې زه دومره جنګېدلی چې د سر نه خپو پورې مې یو ځای داسې نشته. او حکمت پکې دا شهادت الله ځکه نه ورکو چې د الله نبی ورته لقب د سیف الله ورکړو د الله توره د الله نو بیا به کافرانو وی چې د الله توره ماته کړه. ورنه هر صحابي په دې تمنا کې چې زه د شهید شم. نو د الله نبی فرمای اکثروا ذکر حازم اللذات الموت مرګ ډیر ډیر یادوي لذتونو لره ماتون کی سیز نه دی نو په دې یادولو به د دنیا فائدې ملاويږي. ما یو دوی چې شجاعت په ملاويږي انسان ته بل سکون او اطمینان به ملاويږي بل سخاوت هم د مرګ د ډیر یادولو د وجه نه ملاوي چې د چا د آخرت د تلو نیت نه نو هغه شماري یو سیز دی او دومره شو دومره مې جوړ کړم چې د چا مخې ته آخرت هغه په خلکو خرج کوي
هغه خو په غریبانو فقرا او مساکینو خرج کوي. نو د سخاوت صفت هم دا د آخرت د فکر نه بغیر نه ملک. گویا دا ټول صفات دا د مرګ د ډیر یادولو سره تړلي دي چې مرګ ډیر یادې سخاوت په خدای نصیب. دیو جن نبی علیہ السلام په خپل دا حالو ډیر واقعات دي. خدا واقع مجیبه ده چې زنانه ماشوم راولېږه وی نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو دا کورته مال راکړي. نبی علیہ السلام و فرمایل چې ما سره خو بل نشته دا یو ده او چې بل راشي نو بیا به دا در. نو هغه ماشوم واپس راغی او وی چې مور مې وی چې نو مدار راکړي. اسې داسې سوال څوک نه کوي خو زه وایم دا الله د خپل نبی غ سخاوت خلکو ته خو. نو نبی علیہ السلام مکه کورته ورته ویسته ورک. نو د مونږ ټایم شو نبی علیہ السلام بهر تشریف نشي راوړي صرف لنګ مبارک ته کورته نشته کمیس نشته. بلال زو انتظار کو چې دن ورغی نبی علیہ السلام کورته نشته. بیا صحابو د چرته نه بل کمیس تنظیم کړی دی. بیا نبی علیہ السلام بار تشریف رو. مونږ خو د بل مدد او تعاون نصرت په اله کو چې د هر څه را سره زیاتی شي پیسې هر څه نه زیات او د دې رواجونو نه بچا سره زیاتی شي د دې خواهشاتو نه بچا سره زیاتی شي کنه. خوراک کپڑا دا د جن مقصد ګرځیدل او د الله نبی فرمای چې زما د امت بدترین خلق پاغي چې د هغې مقصد د جون کپڑے او خوراکي کپڑے. تاسو ګورئ نه زمونږ په دې علاقه به د لارې په هوټلو کې مسافر سړي روټۍ خوړه. اوس هر ځای کې هوټلې نوې نوې ذایقې او د کلي خلک هلکان نن ستا نمبر دی او سبا ستا نمبر دی پروګرامونه جوړ. الله اکبر. د خوراکونو شوقونه زه دا نه یم چې ښه خوراک منه دی لیکن هغه مقصد ګرځول او بیا لاسه کې بیا خو دې سیس پکې لا نوره تباهي وکړي. نو چې لاړ شي نو هغه خوراک له تصویر مې ایستلی او بیا یې په خلکو ته ښیي چې وګورئ که نه داسې ښه خوراکونه مو دا څومره بېهوده حرکت. همونږ پاکستانیان خو هر څیز هم بیا عجیبه استعمالو که دا فیسبوک نه مو اوس وارخطا کړ هغه نه مو وارخطا کړ هر څه پې خلک ور هلکه که چېرته څوک یو ښه خبره مخکې ورکړي چې زه خلکو ته ورسي زه پلانکي ځای ته تللی م ومې ویلی دا لاسه کې طواف کوي او ځان ته موبایل نیولي. الله اکبر. په روزه مبارک حاضري دی او ځان ته موبایل نیولي او چاته وایي چې دا وکړه. هم مقصودي عبادت په هغې وخت په هغې کې ستا دا فکر دی. نو مونږ هر څیز بیا استعمالوم غلط. نو بهرحال ما عرض کوو دا خوراکونو جذبې او کپړې هو زمونږ د یاداشتو خبره د بچپن چې وسعت والا خلکو به ماشومانو چې کپړې په ورکوټ اختر کې وکړي نو هغه به یې وله کېښودې وي دا به غټ اختر کې اغوند چې کم مالدار خلک چې کم به لږ فقرا او غریبانانو نو هغې له به اکثر د سکول کپړې د اختر له مو کړ چې دا بیا سکول ته م اغوند که نه. اوس خو یو ماشوم درې جوړوي څلور جوړ. زه دا نه یم چې ښه اغوستل منه دي لیکن د دې اهتمام کول ادا د جون مقصد ګرځول دې توقعات ورکول. د الله نبی فرمای دا زما د جون د امت بدترین خلق. نو ما عرض دا کو ما حدیث ویلو چې د الله نبی فرمای اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. مرګ لرا هم لذتونو لره ماتون کی سیز مرګ دا ډیر یادوي. نو چې ډیر یادې نو دا صفات په ملاویږي. دیو جن ما سر کې عرض کو چې اکابر صوفیا دې د پاره مراقبه کوي چې روزانه به دا مراقبه کې سوچ پکې چې زما روح قوت لګیا د خلق غسل را کوي
اوس راته کفن اغوندي او زما کټې واغست د کور کلي هغې نه ووتم چې کم کې پیدا شوم کم کې اوسېدلم یاران دوستان روان دي مقبرې ته ویړم قبر کنستلی شوی دی قبر کې کېښودم رخ یې راله قبلې طرف ته کاڼي کېښودی شو او کا خاورې اچول شروع شو دا صوفیان دا روزانه دا مراقبه کوي چې دا مراقبه کوي نو دغه صفات ورته ملاویږي الله دې موږ او تاسو ته توفیق د داسې قسم اعمالو راکړي اللهم لك الحمد كما انت اهل